میاشت او دای د اسلامی کال اولنۍ میاشت او دغه میاشتې د لسم عاشورې ورځ سبا ورځ چې ده دې ته عاشورې ورځ وایي دا ډېره تاریخي او مبارکه ورځ ده. په دې ورځې باندې کتابونو مطابق ډېر واقعات واقع شوي دي. الله تعالی عاشورې په ورځې حضرت ادریس علیه السلام پورته اسمانو ته خدولی ده. یونس علیه السلام نچي ګېډې چې و باره ورتلی ده. فرعون باندې خدای تعالی موسی کلیم الله ته کامیابي فتح ورکړې ده. حضرت آدم علیه السلام داود علیه السلام توبې خدای تعالی په دغه ورځې باندې قبولې کړې دي. نوح علیه السلام کشتۍ ته چې نجات میلاو سوی و دوی د غره باندې درېدلی وو هم دغه ورځ وه او دا ډېره تاریخي ورځ ده. قیامت په کتابو مطابق د دغې سبا عاشورې لسم محرم په ورځې باندې جمعې په ورځې واقع کېږي. نو او بله خبر دا ده چې خاص کر د دغې عاشورې لسم محرم 61 هجري او د لسم عاشورې په ورځې جمعې ورځ وه ماسپښین ټیم د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوږ لمسی حضرت امام حسین او سره د خپلو کوروالو خاندان والو تقریبا 72 دوبان د 3.5 کسان چې دی چې خپل خپلوان 18 کالو یو جوان بچی ورسره یو ماشوم 6 میاشتو علي اصغر بچی او ورسره خپل وراره خوریان خپل احباب دوستانو سره کربلا میدان باندې 61 هجري او 10 محرم په ورځې باندې اسلام خاطر دپاره دین خاطر